وای جسد ته ورکړي جسد ژوند دی څوک چې جسد ته مړ وای دا فاسق دی ګمراه دی بدعتي دی او ګناه کبیره کې مبتلا دی او الله پاک د رزق وعده ذکر کړی دا چې شهید ته رزق ورکوم دا رزق جسد ته ورکړي څوک چې وای چې جسد ته رزق نه ملاويږي روح ته ملاويږي دا بدعتي دی ګمراه دی فاسق دی ګناه کبیره کې مبتلا دی درېمه خبر دا ده چې د شهید جسد هم ژوند دی او د پیغمبر جسد هم ژوند دی او د پیغمبر ژوند قوي دی او د شهید ژوند چې دی دا د پیغمبر په نسبت کمزوري دی نور ژوند دی په قبر کې او د دې په خلاف د بدعتیانو مماتیانو پنځپیریانو بدعتیان ورته وایي د حکم دی مماتیان د علم دی لقب دی او پنځپیریان په پښتنو کې علم دی پنجاب کې ورته مماتیان وایي د دوی د عقیده ده چې د شهید د روح او د شهید په د جسد په مابین کې هیڅ تعلق نشته دوی وایي د شهید د جسد عنصري بالکل مړ دی دوی وایي د روح د زی او په یو بل جسد مثالی کې اچولی شي یو بل جسد مثالی دی روح زی په هغې کې اچولی شي هغه جسد مثالی خوراک کوي اسکاک کوي راحت او لذت همغه جسد مثالی ته میلاویږي شهید جسد عنصري د تکلیف د تیر کړو مزي بل څوک کوي وام دې کم یو ډب دې کم دی تکلیف چا تیر کړو خوندونه څوک اخلي دا جسد عنصري په د تکلیف راغی روح لاله جسد مثالی ته پاغي کې نه نوته تناسخ یو خو عقیده د چینایانو راوسته چې تناسخ باندې قول وکړو چې د یو انسان روح په بل کې واچولو نو په تناسخ قول وکړو مزي او چرشي هغه جسد مثالی کې د تکلیفه هیڅ تکلیف نه دی تیر کړي د وابیانو یو کتاب دی عقیدة الامه صفحه 202 کې لیکلي دي چې هغه جسد مثالی مزي او چرشي کوي او دا جسد عنصري مړ دی د رزق نه ملاويږي دارنګه د دوی بل کتاب د تحقیق حق شپږمه صفحه کې لیکل دی دارنګه د دوی بل کتاب دی د الحق 222مه صفحه کې لیکل دی چې دا جسد مړ دی او ستاسو په عقیده دی درې عقیده مې درته ذکر کړې یو دا چې جسد ژوند دی څوک چې دا نه مني بدعتي دی دویم رزق دته ملاويږي څوک چې دا نه مني دا بدعتي دی دریم دا چې شهید ژوند دی خو د پیغمبر نه ژوند کم دی پیغمبر هم ژوند دی او د اهل سنت والجماعت لپاره دا آیات کریمه دلیل دی الله پاک فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون په دې آیات کریمه کې الله فرمایي چې تاسو شهیدانو ته مړه مه وایئ بلکې دوی ژوندي دي لیکن تاسو د دوی په ژوند نه پوهیږئ بل آیات کریمه دی الله پاک فرمایي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون یعنی په تصور کې مدا مرا ولې چې شهیدان مړ دي په خلم ورته مړ موایا تصور کې ورته مړ موایا دومره الله تشدید پکې کوي یعنی بلکې دوی ژوند دي او د الله پنيز باندې دوی ته رزق ورکول شي نو نه په خلو ورته مړ وایي او نه په تصور کې ورته مړ وایي ګوره دلته دوه خبرې زه درته بیانوم اوله دا چې د دې دوه آیتونو سیاق په دې خبره باندې دلالت کوي چې د شهیدانو ژوند جسمانی دی د آیتونو په خپل په دې دلالت کوي چې د شهیدانو ژوند جسمانی دی دویمه خبره درته دا ذکر کوم چې جمهور مفسرین هم فرمایي چې د شهیدانو ژوند جسمانی دی دا دوه خبرې به ثابت کوو د آیات سیاق په دې دلالت کوي چې د شهیدانو ژوند جسمانی دی ګوره د دې آیات کریمه په سیاق کې ډیر داسې قرائن او شواهد دي چې دا غینه دا معلومیږي چې شهیدانو ته چې کوم ژوند الله ورکړی دی هغه ژوند جسمانی دی یو څو شواهد درته زه پیش کوم د دې آیات نه په دې آیات کې احیاء راغله بل احیاء بلکې شهیدان ژوند دي احیاء جمع د حی ده او د حی حقیقي معنا چې د جسمانی ژوند دی روحاني ژوند د حقیقي معنا نه ده حقیقي معنا څه ده د احیاء جسمانی ژوند نو یو سیاق د آیات د کلمه د احیاء ده احیاء جمع د حی ده او حی په عام محاوراتو کې د جسمانی ژوند ته وایي جسمن چې څوک ژوندې وي هغه ته په عرف کې خلق حی وایي او جسمن چې ژوندې نه وي هغه ته څوک حی نه وایي نو احیاء د دې قرینه ده چې دا ژوند جسمانی دی چې د روح او د جسد د تعلق په وجه ده یعنی جسمانی ژوند په تعریف پوهیږئ جسمانی ژوند څه ته وایي چې د روح د دې جسد عنصري سره تعلق دي ته جسمانی ژوند وایي علامه الوسی رحمه الله فرمایي دلته د دې آیت کریمه لاندې فمذهب كثير من السلف انها حقيقيه بالروح والجسد د ډیرو سلف مذهب دا ده فمذهب كثير من السلف
د ډیرو سلفو مذهب دا دی چې انها حقیقیه بالروح والجسد، چې دا حقیقي ژوند دی، روح او جسد مل کر ژوند دی. روح المانی د دې آیات لاندې دویمه قرینه درته ذکر کوم. مفسرین دلته فرمایي چې احیاء خبر دی د پاره د مبتدا محذوفی، تقدیر د عبارت داسې دی چې هم احیاء، هم احیاء. صحیح شو؟ هم ضمیر چاته راځي دی؟ وای چاته راځي دی؟ من یقتلوا تا، ولا تقولوا لمن يقتلوا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. مخکې من يقتلوا ذکر شوی، هم دغه من يقتلوا چې ده احیاء دا ژوند دي. من يقتلوا روح دې که جسم ده؟ من يقتلوا په ډرون څوک لګېدل دی؟ جسم. نو من يقتلوا جسم ده، په چاقو په مرمۍ په ډرون دې باندې دا من يقتلوا، دا من يقتلوا دا جسد په لګېدل دی. نو من يقتلوا تا دا من يقتلوا چې ده احیاء ژوند دی. من يقتلوا جسد ده کنه، نو جسد ژوند دی. نو قرآن وایي چې جسد ژوند دی. اوس په خبره پوه شو؟ نو احیاء خبر دی د لپاره د مبتدا مقدری چې هم احیاء ده، او هم ضمیر من يقتلوا ته راځي دی. په چا باندې چې قتل وارد شوی دی هغه ژوند دی. او ظاهره دا ده چې قتل اصالتا په جسم باندې وارد شوی دی. د توري گزار او د ټوپک مرمۍ په دې باندې جسم لګېدلی دی. نو همدغه جسم د من يقتلوا چې په قرآن کې ترېنه تعبیر په من يقتلوا شوی دی او د دې مصداق جسم دی، نو همدغه حیات ثابت دی. محمد امین صفدر پاړوي رحمه الله فرمایي چې يقتلوا صيغه د فعل مضارع ده او فعل په حدث باندې دلالت کوي. یعنی فعل په دې باندې دلالت کوي چې شهید باندې قتل واقع شو او به ختم شو. د مرګ په صيغه د فعل ذکر کړو او د ژوند په جمله اسمیه ذکر کړو. ګوره قرآن عجیب بلی کتاب دی. د مرګ په صيغه د فعل ذکر کړو من يقتلوا، دې کې دې خبرې ته اشاره کوي چې قتل او مرګ یو سکند مسله ده، د یو سکند یا د یو منټ مسله ده. اذا وجد فتلاشى، بس موجود شو ختم شو. كل نفس ذائقة الموت. او اموات ورته مو وایا بل هم احیاء. ګوره دا ژوند بیا په جمله اسمیه ذکر کړو، نو دا ژوند دایمي دی او قتل آنی دی. یو سکند کې مړ شو ختم شو او بیا علی الدوام ژوند دی. نو ګوره فعل په دې باندې دلالت کوي چې په شهید باندې قتل واقع شو، ځکه كل نفس ذائقة الموت او بیا ختم شو. دا څنګه ده چې شهید تر اوسه پورې قتلېږي، دا قتل دوام نه لري. شهید یو کال مخکې مړ دی، پنځپیریا وایي دا همداسې قتلېږي په دې قتل کې دوام دی. دا چې همداسې قتلېږي دا خو د عذاب سکند کې قتل شو ختم شو، قتل ختم شو، وروسته ژوند شروع شو. بل هم احیاء. نو د پنځپیریانو ډېر خبیث مذهب لري، وایي قتل پکې دایمي دی. چې قتل دې دایمي کړو نو یو سړی 10 کاله مخکې قتل دی، نو دا 10 کاله دی قتلېږي. دا قتل پکې دایمي شو، دا قتل تر ننه پورې دی. 10 کاله دی قتل دوام وکړو. چې څوک 10 کاله مخکې مړ دی نو 10 کاله قتل دوام وکړو. حالانکه قتل سکندي شی دی، بس اذا وجد فتلاشه، لږ تکلیف د اغزي په مقدار چې پخه کې لاړ شي او نور ختم شو. نو ګوره د همدې مقتول جسد په باره کې الله پاک جمله اسمیه ذکر کړې ده. قتل ورته په صيغه د فعل باندې الله ذکر کړو. بل احیاء خبر ده د پاره د مبتدا محذوفی چې هم احیاء. د هم ضمیر من يقتلوا ته راځي ده او جمله اسمیه په دوام دلالت کوي. یعنی د قتل نو وروسته زندگی دایمي ده. قتل یقیني ده، خو د قتل نو وروسته زندگی چې ده دایمي ده. بعد القتل ژوند کې خبره ده. دریمه قرینه ګوره ده چې الله پاک د جسد ته ژوند دی ویل دی. قرینه ورته ده چې الله پاک خلق منع کړو چې شهیدانو تمړه مو وایي. الله پاک فرمایي شهیدانو تمړه مو وایي. نو روح ته خو څوک مړ نه وایي. لہذا بیا د دې نه څه فائدہ شو چې شهیدانو تمړه مو وایي. د دې نه فائدہ به التراشي چې جسد د ژوندۍ جسد د شهید ته خلق مړ وایي. الله پاک فرمایي جسد د شهید ته مړ مو وایا، بلکې جسد د شهید ژوند دی. روح ته خو څوک مړ نه وایي. لہذا د دې نه تعلق به د هغه شي سره وي چې په هغې کې مرګ متصوري، او مرګ چې دی متصور په جسد کې دی. نو الله په خلق د جسد نه منع کړه چې جسد ته مړ مو وایي. قاری صاحب مې باندې وه دلته راشه سبق وایي، دروازه خلاصه تاسو سبق نه وځئ. راځه درس ته کښېنه. څلورم
ګوره په قرآن کریم کې مفتی صاحب دلته راشه دې کمرې ته راشه په قرآن کریم کې دریمه څلورمه قرینه درته زه ذکر کوم په قرآن کریم کې د دې ژوند د بیانولو نه وروسته الله پاک فرمایي ولکن لا تشعرون د دې ژوند د بیانولو نه وروسته الله پاک فرمایي ولکن لا تشعرون ګوره لکن لا تشعرون هم د دې دپاره قرینه ده چې د شهید جسد ژوندی دی صحیح شو څنګه پې قرینه ده ولکن لا تشعرون شعور ادراک بالحواس ته وایي او د لاکن کلمه د استدراک دپاره راځي یعنی د لاکن نه په مخکې کلام کې د توهم امکان وي نو د لاکن نه په وروستنۍ جمله باندې هغه توهم دفع کولی شي نو د مخکینۍ جملې بل احیاء نه دا توهم پیدا شو چې دا حیات به مدرک بالحسی ځکه د روح حیات مدرک بالحس نه دی مدرک بالحس کوم حیات دی د جسد نو توهم د دینه پیدا شو چې دا حیات به مدرک بالحس دا توهم کله پیدا کیږي چې کله الله جسد ته ژوند دی نو توهم پیدا شو چې د جسد ژوند دا خو مدرک بالحس نو آیا زمو حس ادراک کوي کوي الله پاک فرمایي ولکن لا تشعرون صحیح ده د جسد حیات مدرک بالحس هو ولكن لا تشعرون ستاسو حواس ادراک نشي کولای نو دا ولكن لا تشعرون د دې لپاره قرینه ده چې دا جسدي حیات دی بدني حیات دی په دې اخیری قرینه باندې پوه شئ لکن د استدراک لپاره راځي دا به د استدراک لپاره کله شي چې مخکې جسدي حیات ذکر شي نو دا غینه به توهم پیدا شي چې هر جسدي حیات مدرک بالحس آیا دا مدرک بالحس دی کنه دی الله وی ولكن لا تشعرون دا مدرک بالحس نه دی یعنی اگر چې دا حیات فی نفسه قابل دی لپاره د ادراک بالحواس لیکن د یو څه عوارضو د حکمتونو د وجنه تاسو بالفعل په حس باندې ادراک نشئ کولای او ظاهره دا ده چې د ادراک بالحس قابل دغه جسمانی حیات دی روحاني حیات مدرک بالحس نه دی دا غینه دا توهم نه پیدا کیږي هغه مدرک بالعقل دی نو که روحاني حیات مراد وي الله پاک بدل ولکن لا تشعرون په ځای باندې ولکن لا تعلمون فرمایلی وي نو د شهیدانو ژوند د ادراک بالحس قابل دی لیکن بیا بالفعل ادراک نه کیږي او ولې ادراک نه کیږي وجه دا ده چې دا د حیات د دنیا د انتقال نه وروسته په بل عالم کې یعنی په عالم البرزخ کې د حیات دی او د یو عالم دپاره د بل عالم د حالاتو مشاهده مستبعده ده لدې وجه نه موږ په حس ادراک نشو کولی ژوندی دی خو موږ په حس ادراک نشو کولی ځکه په بل عالم کې دی عالم البرزخ کې دی موږ په عالم الدنیا کې یو دویم دا وجم کې دی شي چې د شهید د روح او د جسد په مابین کې تعلق شته لیکن دا تعلق داسې نه دی لکه د دنیوي زندګۍ په شان په دنیا کې روح د باډي سره تعلق لري تعلق التدبیر والتصرف لیکن په عالم البرزخ کې داسې تعلق نه دی چې تعلق التدبیر والتصرف دی لدې وجنه موږ مشاهده نشو کولی او دریم دا چې دام کېدلی شي چې د الله پاک په نیز باندې ایمان بالغیب معتبر دی نو که د شهیدانو ژوند مشاهد شي نو بیا به ایمان بالغیب پاتې نشي بلکې ایمان بالشهادت به ترېنه جوړ شي نو د بندگانو د مصلحت د وجې نه الله پاک د انسانانو د حس نه پناه کړی دی د عامو حواسو نه پناه دی کله چې الله پاک ته په ښکاره کولو کې مصلحت وویني نو الله پاک یې د خرق العادت په طریقه باندې بعضې بندگانو ته ښکاره کوي د شهیدانو ژوند بعضې خلکو لیدلی هم دی محدثینو په دې باره کې ډېر واقعات لیکلي دي لکه یو واقعه به زه درته صرف ذکر کړم چې د شهیدانو ژوند خلکو لیدلی دی وقد صح عن ثابت البناني التابعي أنه قال اللهم إن كنت أعطيت أحدا أن يصلي في قبره فأعطني ذلك فرؤي بعد ذلك يصلي في قبره ثابت بناني رحمه الله فرمایي چې الله پاک کتا په قبر کې چاته دا کرامت ورکړي چې په قبر کې لمونځ کوي نو دا کرامت او عزت ما ته راکړه نو بیا خلکو د مرګ نه وروسته لیدو چې په قبر کې لمونځ کولو نو خلکو لیدو چې په قبر کې چا لیدلی دی چې په قبر کې لمونځ کولو شفاء السقام صفحه 100 او 88 نو ډېر واقعات په دې کې راغلي دي چې د شهیدانو ژوند جسمانی دی او خلکو دا ژوند محسوس کړی هم دی اوله مسله خو ما درته دا ذکر کړه چې سیاق د آیتونو په دې دلالت کوي چې د شهیدانو ژوند جسمانی دی اوله قرینه کومه مې درته ذکر کړه د احیاء جمع د حی ده او حی حقیقي په عرف کې دی ته د جسمانی ژوند ته وایي دویم دا چې بل هم احیا دا هم مې درته قرینه کړه هم ضمیر من یقتلو ته راجع دی او من یقتلو چې دی دا جسد دی دریم دا چې الله په خلق منع کړو چې شهیدانو ته مړه مه وایئ
دا منع د جسمانی ژوند په باره کې ده، ځکه روحاني مرګ څوک هم پاغې قایل نه دی. او پنځم دا دی چې دا لکن لا تشعرون مې درته قرینه کړه، لکن د استدراک دپاره د دفع د توهم پکې راځي. نو د توهم دپاره منشأ جسمانی ژوند دی. الله پاکو فرمایل چې دا جسمانی ژوند لري، نو توهم پیدا شو چې دا به محسوسه می. الله پاکو فرمایل چې نه محسوس نه دی، د یو څه حکمتونو د وجې نه محسوس نه دی. نو د قرآن سیاق په دې دلالت کوي چې د شهیدانو ژوند جسمانی دی. جمهور مفسرین هم فرمایي چې د شهیدانو ژوند جسمانی دی. ټول حواله درته نه ذکر کوم، صرف یو دو درې حواله درته ذکر کوم. علامه الوسی رحمه الله روح المانی کې د دې آیات کریمه په تفسیر کې لیکي واختلف في هذه الحاله، په دې حالت کې اختلاف دی. فمذهب كثير من السلف انها حقيقيه بالروح والجسد. د جمهور سلف دا مذهب دی چې دا د شهید ژوند حقيقي ژوند دی، بالروح والجسد، د روح او د جسد سره تعلق دی، مجموعه د دوی ژوندۍ ده. ولكن لا ندركها في هذه النشأة، لیکن په دې دنیا کې موږ ادراک نشو کولای. بیا د یو څو اقوالو در نقلولو نه وروسته لیکي والمشهور ترجیح القول الاول. مشهور دا ده چې اول قول راجح دی. یو څو نور قولونه هم لیکي، پنځپیرانه مغه را نقلوي. او علامه الوسی په اخر کې وایي والمشهور ترجیح القول الاول. مراجح دا ده چې اول قول دا راجح دی. نو دا روح المانی د دې آیات لاندې وګوره، دارنګه تفسیری کبیر د دې آیات لاندې وګوره، تفسیری مظهری د دې آیات لاندې وګوره، معارف القرآن د مفتی شفیع صاحب یا د ادریسی کاندهلوی صاحب دلته وګوره، هغوی تصریح کوي چې دا حقیقي ژوند دی. تفسیر حقانی د دې آیات لاندې وګوره، ټول وایي چې دا جسمانی ژوند دی. دا ټول تفسیرونه وایي. تفسیرونه وګوره، رسالې مثالې مه ګوره، مکې سټې اوره، خپله تفسیر وګوره چې هلته څه لیکلي به دې په خپله شک وځي. یو فایده به درته ذکر کړم. په مسلم شریف کې پنځپیریانې ذکر کوي دا حدیث، وایي دا د جسد مثالي ژوند دی، دا جسد حقیقي مړ دی. وایي په مسلم شریف کې د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نه روایت دی چې هغه د دې آیات کریمه په باره کې فرمایلی دي. د دې آیات لاندې د عبدالله ابن مسعود صاحب حدیث دی: ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقة بالعرش تصرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. مسلم جلد 2 صفحه 115 په دې کې حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ارواحهم فی جوف طیر خضر، د دوی روحونه چې دي دا د شنو مرغانو په دې مریو په دې ججونو کې دي. لها قنادیل معلقة بالعرش، د دې مرغانو د پاره جالي دي، په عرش کې راځوړندې دي. تصرح من الجنة حيث شاءت، دا په جنت کې ګرځي دا مرغان چې په کوم ځای کې خوښه یلته څریږي. ثم تأوي الى تلك القناديل، بیا د شپې راځي دغه قنادیلو ته، دغه خپلو جالو ته چې په عرش لاندې ده. نو وایي د دې حدیث نه معلومیږي چې دا روحاني حیات دی، دا جسمانی حیات نه دی. حدیث خو خیال ته راغلو، خو دلته ما سره پاس معارف القرآن د مولانا ادریسی کاندهلوي صاحب ایښی دی. دلته چې کوم طالبان اوسېږي هلته دی پکې وګورئ، د همدې آیات لاندې وګورئ. د دې آیات لاندې لیکلي د حدیث را نقل کړی دی او بیا لیکلي دي. دا هغه عبارت درته ذکر کوم، اردو کی लिखी यह जिस्म तुयूरी इस रूह के लिए बमंज़िले इख्तियार के है जिसकी ज़रिए से रूह जन्नत में आकर सीर तफरीह कर सके, और यह रूह इस नई जिस्म में मुदब्बिर व मुतसरिफ नहीं था ताकि तनासुख का शुबह हुआ. जब उर्दू में कोई मतलब कोई ऐसा कोई इसलिए कि तनासुख की हकीकत यह है कि रूह एक जिस्म से जुदा होने के बाद दूसरे जिस्म से इस तरह मुतअल्लिक़ हो कि दूसरे जिस्म में कोई और रूह न हो, और भी रूह इस जिस्म का नशो नमा का सबब हो, और भी रूह इस जिस्म में मुदब्बिर व मुतसरिफ हो. और अरवाह शुहदा में यह बात नहीं, इसलिए कि जिस्म तुयूरी के साथ शहीद की रूह का ताल्लुक हुआ है. इस जिस्म तुयूरी की रूह अलहदा है और शहीद की रूह अलहदा है, और जिस्म तुयूरी के नशो नमा और तदबीर व तसरुफ का कोई ताल्लुक शहीद की रूह से नहीं. इसका ताल्लुक परिंदा की असली रूह से है. परिंदा का जिस्म और रूह अलहदा है, और शहीद का रूह अलहदा, और रूह इसमें सुवार है. और सब्ज़ परिंदा महा आपने जिस्म और आपने रूह शहीद की रूह के लिए स्वारी है. खूब समझ लो खजान कोई का छदा मरगोर का स्वरले दा बाड़े न दा ته چې په موټر کې ناشتي او د دې ځای اسلام آباد ته ځي د روح دا موټر دی باډې د کسورلې ده سورلې ده
موټر خو دې باډۍ نه ده که نه، یا په جاز کې ناست دی نو دا جاز د سورلی د باډۍ نه ده. نو به هر تقدیر د شهید روح الله پاک په مرغه کې ایښی دی. یو د مرغه باډۍ ده، یو د مرغه روح دی. دا مرغه روح او باډۍ ځان ته ده او د شهید روح ځان ته دی. دا د لپاره سورلی د چکر پکې لګوي او د دې جسد سره چې په قبر کې دی تعلق دی، د هغه ځای له ورسره تعلق دی. تاسو به ګاډۍ لیدلې وي، ګاډۍ بهر ولاړې ریموټ یې دلته دې ځای نه چې وخوځي ته چونګېږي، نو روح یې په هغې مرغۍ کې دی خو د دې جسد سره دلته تعلق دی. نو دا جسد یې دلته ژوندی دی د هغه روح د تعلق په وجه. نو ټیک ده په حدیث کې راغلی دي چې د شهید روح دا په مرغۍ کې دی او مرغۍ په جنت کې ګرځي، خو دا مرغۍ ورته باډۍ نه ده، دا ورته جسم مثالي نه دی، بلکې دا جسد عنصري سره خپل تعلق دی. ولې که دا د شهید دپاره باډۍ شي نو دا د شهید توهین دی که اعزاز دی. ولقد کرمنا بني آدم، الله وایي ما عزت ورکړی انسان ته. ولقد خلقنا الانسان في احسن تقویم، او دلته د شهید دومره توهین وشو چې احسن التقویم ترېنه واخیستلی شو، د مرغه شکل یې ورته ورکړو. نو دا خو د شهید توهین دی چې ښکلې باډۍ ترېنه اخلې او خرابه د مرغه باډۍ ورته ورکوي. بهر تقدیر دی باډۍ نه ده بلکې سورلی ده. نو ګوره زمونږ دعوه دا ده چې شهیدانو ته الله جسماني حیات ورکړی دی په داسې طریقه چې د شهید د روح او د جسد په مابین کې قوي تعلق دی. بیا چې روح په هر ځای کې وي د دې بدن سره تعلق نه کټ کېږي. نو د شهیدانو ارواح د مرغانو په شان په جازونو کې چکرې وهي، لیکن د بدن سره تعلق شته. دا هم ګوره په یاد لرئ چې په دې حدیث کې د شنو مرغانو ذکر په دې حیثیت سره نه دی چې دا به د شهید دپاره باډۍ وي، بلکې په دې حیثیت سره دی چې دا به د شهید دپاره سورلی وي. لکه مونږ چې په جاز یا په موټر کې کینو نو جاز او موټر زموږ دپاره باډۍ نه ده بلکې سورلی ده. دارنګې په دې حدیث کې چې د شهیدانو دپاره کومه خبره الله ذکر کړې ده نو همدې ته ورته خبره په یو حدیث کې د عامو مؤمنانو دپاره هم ذکر شوې ده. په موطأ امام مالک کې یو روایت دی، انما نسمة المؤمن طير يعلق في شجرة الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. موطأ امام مالک صفحه 221 جامع الجنائز. نو د دې نه خو معلومیږي چې دا اعزاز چې دا روح په مرغۍ کې دی او په جنت کې چکرې لګوي، دا د شهیدانو پورې خاص نه دی بلکې د عامو مؤمنانو ته هم دا اعزاز حاصل دی. نو داسې قسم حیات چې د شهیدانو پورې خاص نه دی نو هلته بیا د شهیدانو د تخصیص څه فایده ده. د مماتیانو د پنجپیانو یو بل اعتراض هم درته ذکر کوم. په آیات کریمه کې الله پاک فرمایي ولکن لا تشعرون، وایي د دې نه معلومیږي چې روح ژوندی دی، جسم لره حیات نشته. که جسم ژوندی وي موت به پې پوهېدو، خو معلومیږي دا چې روح ژوندی دی چې موت پې نه پوهېږو. دا لکن لا تشعرون هم پنجپیان استدلال کوي. تاسو ورته جواب ورکوئ چې ګوره دا استدلال غلط دی. ولکن لا تشعرون د جمع مذکر حاضرې صیغه ده، یعنی ای مؤمنانو تاسو د هغوی په حیات باندې نه پوهېږئ. یشعرون یعنی د جمع مذکر غایبې صیغه نه ده راغلې. که چېرته یشعرون راغلی وی نو بیا به د وابیانو د پنجپیرانو استدلال صحیح و. مطلب به دا و چې شهیدان په خپل حیات نه پوهېږي، ولکن لا یشعرون، لیکن شهیدان نه پوهېږي په خپل ژوند. دلته الله داسې نه دی ویلي چې ولکن لا یشعرون، شهیدان په خپل ژوند نه پوهېږي، داسې نه دی ویلي، بلکې داسې ویلي دي چې ولکن لا تشعرون، تاسو نه پوهېږئ. زمونږ عدم شعور عدم د حیات لره نه دی مستلزم. د کرام الکاتبین په حیات موته پوهېږو. کرام الکاتبین ژوندي دي که مړه دي؟ ژوندي دي، خو ولکن لا تشعرون، نو موته پرې نه پوهېږو. زما ستا عدم شعور عدم د حیات لره نه دی مستلزم. پیریان ژوندي دي خو ولکن لا تشعرون، زما ستا عدم د شعور عدم د حیات لره نه دی مستلزم. نو چې په ملایکو کې مونږ ته موت لکن لا تشعرون یو خو بیا هم هغه ژوندي دي، نو په شهیدانو کې موت ولکن لا تشعرون یو خو بیا به هم هغه ژوندي دي. او لکن لا تشعرون ځکه یو چې هغه په بل عالم کې دی او موت په بل عالم کې یو. د یو عالم والاو دپاره د بل عالم والاو د حالاتو مشاهده چې د مستبعده ده. بل اعتراض پنجپیریان کوي چې ګوره په دې دویم آیات کې لفظ د عند راغلی دی، عند ربهم یرزقون. عند دا عند وی په دې دلالت کوي چې د الله سره په جنت کې د دوی روحونه ژوندي دي. جسم ته په قبر کې حیات حاصل نه ده، کلمه د عند نه استدلال کوي. تاسو ورته جواب ورکوئ چې دا خو اتفاقي خبره ده چې په روح باندې مرګ نه راځي، نو بیا دې ته احیا ویل تحصیل د حاصل شو. دویم دا چې عند په دې دلالت کوي چې په آخرت کې دوی ژوندي دي. نو زه به درته یو آیات وښیم، یو حدیث، ان الدین عند الله الاسلام.
ان الدين عند الله د پنځپیرانو په نسبت دلته ترجمه دی چې اسلام په آخرت کې چې ده د الله په نس دین دی او په دنیا کې دین نه دی ځکه لفظ د عند په کې راغلو نو عند ربهم يرزقون په آخرت کې دوی ته رزق ورکول کېږي نو عند د آخرت پورې تا خاص کړو نو ان الدين عند الله الاسلام کې لفظ د عند راغلی دی نو دلته به انکار وکړي او وایي چې اسلام خو د الله سره دی موږ ته دنیا ته نه دی راغلی څلورم ګوره دا چې د عند ربهم تعلق د احیاء سره نه دی بلکې د یرزقون سره دی احیاء دي په دنیا کې او یرزقون عند ربهم رزق ورته عند ربهم ملاویږي په خبره پوه شئ انور د پنځپیرانو د ګناهونو بیان درته کوم یو بل اعتراض درته ذکر کوم د پنځپیرانو قوي اعتراض دا دی چې په بیضاوي کې لیکلي دي د دې آیات لاندې چې د شهدا او حیات روحاني دي جسمانی نه ده دا دوه ټکي لیکلي د شهدا او حیات روحاني ده جسمانی نه ده بس دا وایي بیضاوي لیکلي دي وګوره امام بیضاوي د جسد د حیات نفي نه کوي بلکې دا خبره ثابتي چې د قبر زندگی د دنیا د زندگی په شان نه ده د دنیا په زندگی کې جسم اصل او روح د هغې تابع دی په عالم البرزخ کې روح اصل او جسد د هغې تابع دی د دې لپاره قرینې ګوره ډېرې قرینې دي او دوه قرینې به درته زه ذکر کوم چې قاضي بیضاوي د شهیدانو د جسمانی ژوند نه دی منکر امام بیضاوي رحمه الله د یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت په تفسیر کې دا حدیث را نقل کړی دی چې تعاد روحه فی جسده یعنی د جسد عنصری حیات منلی دی نو معلومیږي دا چې قاضي بیضاوي د جسد عنصری د حیات نه دی منکر دویم دا چې امام بیضاوي رحمه الله د کیف تکفرون په تفسیر کې فرمایي چې ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هغه یحییکم نه حیات د قبر مراد دی عبارت داسې ده چې او لسؤال فی القبور ثم یحییکم لسؤال فی القبور هغه په قبر کې ژوند مني نو دوه قرینې مې درته ذکر کړې چې قاضي بیضاوي په قبر کې ژوند مني د عام مړو دپاره مني د شهید دپاره په طریقې اولا مني امام بیضاوي د دې آیات لاندې ولې لیکلي دي چې دا حیات روحاني ده جسمانی نه ده امام بیضاوي رحمه الله دا جمله چې ذکر کړې ده نو دا د عالم برزخ د جزا او د سزا صحیح صورت خلکو ته بیانوي صحیح صورت داسې بیانوي چې ګوره په قبر کې په دنیا کې جسد اصل ده او په قبر کې روح اصل ده جسد د دې تابع ده په هغه ځای کې د راحت او د تکلیف حالات اولا په جسم نه واردېږي بلکې اولا په روح واردېږي بیا د روح په واسطې سره جسد ته رسېږي ګوره په دنیا کې کله چې پولیس ونیسي راو انوار ورته وایي دا اوس چې پولیس نیولی دی نقیب مسعود د قتل په کیس کې کراچۍ کې نیولی دی میډیا کې تاویږي راتاویږي دا یو قاتل دی راو انوار ورته وایي وایي جسمانی ریمانډ ته پولیسو ته حواله شو د جسمانی ریمانډ دپاره چا ته حواله شو پولیسو ته جسمانی ریمانډ ورکوي روحاني نه ورکوي نو آیا د دې دا مطلب دی چې صرف جسم ته تکلیف رسیږي روح ته نه رسیږي جسمانی ریمانډ روحاني ریمانډ لره مستلزم دی جسم ته چې ریمانډ ورکوي روح په تکلیفیږي نو روحاني ریمانډ جسمانی ریمانډ لره مستلزم دی خو په دنیا کې جسم اصل دی نو ځکه خلک وایي جسمانی ریمانډ دنیا کې روحاني ریمانډ څوک نه ذکر کوي جسم اصل دی روحي تابع دی نو خلک وایي جسمانی ریمانډ دی روحاني نه دی او په قبر کې روح اصل دی جسم تابع دی نو ځکه وایي روحاني ریمانډ دی جسمانی نه دی مطلب یې دا دی چې جسم د روح تابع دی لکه دنیا کې چې روح د جسم تابع وي په مثال پوه شو دنیا کې چې موږ وایو چې دا جسمانی ریمانډ دی د روحاني نفي نه ده بلکې مطلب هم دا دی چې جسم اصل دی روحي تابع دی په خبره پوه شو نو په قبر کې چې څوک وایي چې دا روحاني ریمانډ دی نو د هغې به څه مطلب وي چې روح اصل دی جسم تابع دی نو د قبر جمله د دنیا په جملې قیاس کا جمله کې دنیا کې موږ وایو جسمانی عذاب دی یا جسمانی راحت دی نو هلته ورسره روحاني عذاب او راحت هم راځي او چې په قبر کې وایو چې روحاني عذاب دی نو جسمانی عذاب هم ورسره راځي او جسمانی ثواب هم راځي روح ژوندی دی یعنی جسد هم ژوندی دی خو هغه تابع دی نو قاضي بیضاوي د جزا او د سزا صحیح صورت بیانوي چې ګورې په قبر کې جسد اصل نه دی
بلکې د روح تابع دی. په هغه ځای کې د راحت او د تکلیف حالات اولا په جسم باندې نه واردېږي بلکې اولا په روح باندې واردېږي، بیا د روح په واسطې باندې جسد ته د هغې اثر رسېږي. ګورې په دنیا کې جسم اصل دی او روح د هغې تابع دی. جسم ته راحت یا تکلیف رسېږي او د دې په ذریعې سره روح د هغې احساس کوي. اوس که څوک په دنیا کې ووایي چې پولیسو زید ته جسماني سزا ورکړه، روحاني سزا یې نه ده ورکړې، نو د دې مطلب دا دی چې جسم اصل دی، روح د هغې تابع دی. جسم ته تکلیف ورسېدلو بیا د جسم په ذریعې سره روح ته ورسېدلو. نو لکه څرنګه چې په دې سره د روحاني سزا نه کېږي په دنیا کې، نو همدارنګې د قبر د زندګۍ په باره کې که د چا قول راشي چې هغه روحاني زندګي ده، نو د هغې سره د جسماني زندګۍ نفي نه لازمیږي. پنځپیریان په یو وخت کې لسو ګناهونو کې مبتلا دي. اوله ګناه د حیات جسمانی نه منکر دي، د الله حکم نه مني. الله وایي حیات جسمانی ومنه، پنځپیریا وایي نه منم. نو الله فرمایي چې مړه ورته مه وایه، پنځپیریا وایي مړه ورته وایم. نو د الله په حکم باندې عمل نه کول دا ګناه کبیره ده. نو یو ګناه کبیره ده چې الله وایي مړه ورته مه وایه، پنځپیریا ورته مړ وایي، وابیم ورته مړ وایي. الله ورته وایي ژوندي ورته وایه دې جسم ته، پنځپیریان وایي ژوندي ورته نه وایم. نو څو حکم په یو ځای ونه منل. الله وایي مړه ورته مه وایه، دی ورته وایي. الله ورته وایي ژوندی ورته وایه، دی ورته ژوندی نه وایي. دوه ګناهونه دا په یو ځای شو. دویم دا دی چې بیا په دې خپل انکار اصرار او ضد کوي، دا ضد دویمه ګناه کبیره ده. دوه ګناه، یو دا چې مړه ورته وایي، دویم دا چې ژوندي ورته نه وایي، دریم دا چې ضد کوي ضد. نو دا ضد دریمه ګناه کبیره ده. څلورم دا چې الله فرمایي په خیال او په تصور کې ورته مړه مه وایه. پنځپیریا وایي خیال او تصور لا په ځای پرېږده، زما نور خوله وشکېده چې دا مړه دي. دی څلورمه ګناه. پنځمه ګناه دا ده چې مماتیان دغه ګناه بیا د خپله د ګناه عقیده ثواب ګڼي. دا د ګناه عقیده دې ته ثواب وایي، او ګناه ته ثواب ویل مستقله ګناه ده، دا ځان ته ګناه ده. شپږمه ګناه دا چې د دې ګناه تبلیغ او اشاعت هم کوي، دا بیا مستقله بله ګناه ده، د دې دپاره کمپاین هم چلی. اوومه ګناه دا ده چې څوک د دې عقیدې د دوی د عقیدې په شان عقیده نه لري، د چا عقیده چې د قرآن مطابق وي هغوی ته دوی مشرک وایي، دا مستقله ګناه ده. پنځپیریانو د قرآن مطابق چې د چا عقیده هغه ته مشرک ویل بیا غټه ګناه ده. اوومه ده چې دا ټول ګناهونه علی الاعلان کوي. یو سړی چې ګناه کوي او بیا علی الاعلان کوي، دا ډبل ګناه کېږي. نو دا اتمه ګناه شوه. نهمه ګناه دا چې بیا په دې ګناه باندې فخر هم کوي، بیرغ یې لګولی، داسې تور بیرغ یې په منځ کې سپین ټاکي. مطلب یې دی چې دا ټوله دنیا شرک دی، دا یو د پنځپیر په کلي کې توحید دی، دا سپین ځای چې لږ پکې دی، دغه لږ ځای کې توحید دی. نو ګوره په دې باندې فخر کوي، دا فخرن دا بیرغ لګولی، نو دا بیا مستقله بله ګناه ده. بیا دا ټول ګناهونه ګناه نه ګڼي، دا مستقله ګناه ده. بیا دې ګناهونو ته د توحید او د سنت نوم ورکوي، دا بیا ځان ته ګناه ده. نو دومره ګناهونه په یو ځای د پنځپیریانو د ژوند سره روان دي. نو ګوره الله پاک فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. مو وایي د هغې چا په باره کې، د هغې جسد په باره کې چې د الله په لاره کې ولګېدو، دې جسد ته مړ مه وایه، بل احیاء، بلکې دا اجساد ژوندي دي، ولکن لا تشعرون، لیکن تاسو د دوی په ژوند باندې نه پوهېږئ. ولنبلونکم، خدا خو په عبارت النس کې د شهیدانو ژوند راغی، د پیغمبرانو ژوند په دلالت النس سره ثابت شو. پیغمبر په قبر کې ژوندی دی. ولې ژوندی دی؟ علت یې څه دی؟ قرب الهي. قرب الهي د وجې نه ژوندی دی. دا علت چې قرب الهي دی په پیغمبر کې د شهید نه ډیر دی، نو پیغمبر په طریقې اولا ژوندی شو. د پیغمبرانو ژوند قرآن کې راغلو که رانغلو؟ دلالت النس باندې چې راشي هغه په قرآن کې راشي، په عبارت النس چې راشي هغه په قرآن کې وي، او چې په دلالت النس کې راشي دا په قرآن کې وي. نو د پیغمبرانو ژوند هم ګوره قرآن کې راغلو، ځکه د شهیدانو ژوند په عبارت النس راغی، لکه لا تقل لهما اف، مور او پلار ته اف مه وایه. علت ازی ده، ازی په کنځلو کې ډیره ده، نو کنځل یې مه کوه. نو د کنځلو نه منع هم قرآن کې راغله. نو دلته هم داسې ده، د شهیدانو د ژوند دپاره علت قرب الهي دی. دا قرب الهي په پیغمبرانو کې ډیر دی، نو پیغمبران په طریقې اولا ژوندي شو. اجساد که ارواح وای اجساد. پنځپیریان دلته ډیره خطرناکه عقیده لري، داسې وایي د پیغمبر روح هم د پیغمبر په جسد کې نه دی، د پیغمبر جسد وای نه دی ژوندی، د پیغمبر روح هم د شهید په شان یو بل جسم مثالی کې اچولی شوی دی، هغه جسم مثالی ژوندی دی. او دا جسد د پیغمبر په دې قبر کې مړ دی، بل جسد مثالی ژوندی کړو.
نو زه پنځپیري ته وایم چې دا بل جسد مثالي نبی دی که غیر نبی دی؟ که وایي چې دا بل نبی دی نو کافر شوي، ځکه ختم نبوت نه منکر شوي. ختم نبوت عقیده دی ونه ساتله، د دې جسد نه وروسته بل جسد پیغمبر کړو. او که وایي چې دا بل جسد پیغمبر نه دی او د پیغمبر روح دی پکې اچولی دی، نو دا د پیغمبر توهین شو که اعزاز شو. غیر پیغمبر کې د پیغمبر روح واچولو، خسیسه باډۍ کې دی بهترین روح واچولو، کمزوري باډۍ کې نه، دا د پیغمبري توهین دی. له دې وجې نه دا یوه خطرناکه عقیده. دویمه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې روضه مبارکه کې ته وایي چې مړ دی، نو نبی دی که نه دی؟ مړ خو دی، خو نبی دی که نه دی؟ یو طرف ته دی ویلي چې مړ دی، بل طرف ته وایي چې نبی هم نه دی. 580 صفحه د نداء الحق د پنځپیریانو کتاب دی. دا دو خطرناکې عقیدې، یو طرف ته وایي چې مړ دی، بل طرف ته وایي چې نبی هم نه دی. دا دویمه عقیده د کفر ده، چې نبی نه دی، دا د کفر عقیده ده. دا جسد چې نبی نه دی. ځکه مونږ وایو لا اله الا الله محمد رسول الله. د دې څه معنا ده؟ نشته بل معبود موجود مگر یو الله دی. محمد رسول الله څه معنا؟ محمد د الله رسول دی که محمد د الله رسول وو؟ څه معنا ده؟ محمد د الله رسول دی، اوسم دی. محمد څه ته وایي؟ روح او جسد دواړو ته وایي. روح او جسد دواړه اوسم رسول دی، مخکې مو بیا به مې رسول دی. او پنځپیریان وایي چې نه، دا جسد مخکې رسولو، اوس دا جسد رسول نه دی، بلکې اوس رسول روح دی، دا جسد رسول نه دی. نو د دوی په نيز د کلمې طیبې معنا دا ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. محمد د الله رسول وو، ځکه محمد خو روح او جسد دواړو ته وایي. اوس روح او جسد دواړه رسول نه دی، یوازې روح رسول دی، دا جسد نه دی. محمد خو دواړو ته وایي. نو محمد مخکې رسول، روح او جسد مخکې رسول، اوس یوازې روح رسول دی، یوازې روح ته محمد نه وایي. پوه شوئ؟ نو د دوی په نيز د کلمې معنا هم غلطه ده. به هر تقدیر پنځپیریان دوه غلط کارونه کوي. یو دی جسد ته مړ وایي، دوهم څه کوي؟ نبی هم ورته نه وایي، رسول هم ورته نه وایي. ها اوس به یو پنځپیری را پیدا شي وایي زه د اوله عقیده منم، دا دویمه نه منم، دا دویمه چې د کفر ده دا نه منم. زه جسد ته مړ وایم، خو دا دویمه عقیده نه لرم چې نبی نه دی، دا د کفر عقیده ده، دا نه لرم. نبی دی، مړ دی او نبی دی. مړ یې نبی کړو، چې مړ یې نبی کړو، نو چې مړ یې نبی شي نو علم به نه لري، ځکه مړ دی، فهم به نه لري، ادراک به نه لري، شعور به نه لري. نو بې فهمه نبی، بې ادراکه نبی، بې شعور نبی، دا بیا د پیغمبري توهین دی. نو دا انتهایی خطرناکه عقیده ده چې پیغمبر مړ شي، جسد مبارکي. او دا پنځپیریان کې ډېر کلک دي. نو د پیغمبرانو ژوند په دلالت النص ثابت شو. نور په حدیثو کې انتهایی زیات دی چې پیغمبر ژوندی دی. الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون، نبی الله حی یرزق. او یو حدیث د پیش کومه صفدر سے پیش کړی دی، او هغه فرمایي وایي دا د پنځپیریانو عقیده چې ده دا د یهودو نه بدتره ده او د نصاراو نه بدتره ده. دلیل درته وایم. عیسی علیه السلام به په اخره زمانه کې راشي. عیسی علیه السلام په باره کې داسې راځي لیکسرن الصلیب، دا به صلیب ماتوي، ولا یقتلن الخنزیر، دا به خنزیر وژني. صلیب به ماتوي، دا به د عیسویانو مقابله، ولا یقتلن الخنزیر، خنزیر به وژني، دا به د یهودو مقابله. بیا به زما قبر ته راشي، پیغمبر علیه السلام فرمایي زما قبر ته به راشي او ما ته به یا محمدو وایي، نو زه به جواب ورکم. ګوره صفدر صاحب وایي د یهودو مقابله یوازې وکړه، لا یقتلن الخنزیر، خنزیر یې وژلو، دا یوازې په تنهایی د یهودو مقابله وکړه. او لا یکسرن الصلیب، صلیب یوازې مات کړو، یک تنها عیسی علیه السلام دی. د عیسویانو مقابله یې ځان ته وکړه، او د پنځپیریانو مقابلې ته دواړه پیغمبران یو ځای شو. عیسی علیه السلام د پیغمبر علیه السلام قبر ته ودرېدو، یا محمدو یې ویلې. عیسی علیه السلام په عقیده کې ژوندی دی که نه چې یا محمدو ورته وایي. او پیغمبر علیه السلام وایي لاجیبنه، زه به د قبر نه جواب ورکم. نو پیغمبر به خپل ژوند ورته ښکاره کړي چې زه هم ژوندی یم. عیسی علیه السلام هم وایي ژوندی دی، ورته وایي یا محمدو. پیغمبر علیه السلام به هم جواب ورکوي. نو دواړو پیغمبرانو به دا عقیده چې دا ژوندی دی. نو ګوره دواړه پیغمبران یو ځای شو او ژوند د پیغمبر ثابت کړو. نو په پنځپیریانو وابیانو باندې دواړو پیغمبرانو مقابله، د دواړو پیغمبرانو د پنځپیریانو وابیانو مقابله دواړو پیغمبرانو وکړه. دا خطرناکه ډله ده، ځکه دا د لستوړي ماران دي کنه د اسلام په جامه کې دي. دلایل درته وایي د اسلام په جامه کې دي. نو د دې مقابله به دواړه پیغمبران کوي. یو پیغمبر به په بل پیغمبر سلام اچي او دا بل پیغمبر به د قبر نه جواب ورکوي. نو دواړه به وایي چې دا ژوندی دی.
صحیح حدیث ته مسند ابي يعلى کې ولنبلونكم بشيء من الخوف نور خو تاسو حسي خطرناکواله خو ګورئ ما خو درته ویل چې دا د يهودو او د نصاراو نم خطرناک ده حسي خطرناکواله په سترګو مولیدو کنه باړه کې د پنځپیرانو حکومت چې تعویز به په غاړه کې مولانا ولي وي منګلی دا فیصله و چې تعویز به په غاړه کې وبسره کټ کا او چې بس معمولی پیسې به اوچتي وي مسره کټ کا یاره 3000 کسان خو ان شاء الله چې شهیدان کړي مسلمانان یو کافر په باړه کې مړ نه کړو یو کافر او 3000 پوری مړی وکړه ټول مسلمانان نو دا خطرناکواله نه دی نه بل څه عنقاف نه ده او د وابیانو خطرناکواله او جلال آباد کې تاسو په خپل سترګو ګورئ چې څوک د جلال آباد هغه ته په پته چې څوم بد حالې د داعش په شکل کې شروع کړي نو دا خطرناکه فتنه د يهودو نم ده او د نصاراو نم ده ولنبلونكم بشيء من الخوف دا بیان د تهذیب الاخلاق الله پاک کوي او تعلیم الاستقامت کوي بتحویل القبلة الله پاک فرمایي ولنبلونكم او خامخا امتحان بوکم خامخا پتا سو باندې بشیء پیوشی باندې شیء تنوین د تقلیل د پاره ده تفصیل د مواتینو د صبر کوي په کم ځای کې به موږ صبر کوو نو الله پاک فرمایي زب پتا سو امتحان کوم پیوشی بشیء قلیل من الخوف چې هغه ویره ده ویره یا د الله نه ده او یا د دشمن نه ده د دشمن ویره به پتا سو مسلط کم یا د الله ویره به پتا سو لازم او واجب کم دا به پتا سو امتحان شي والجوع دارنګ دولګي امتحان بدر باندې راولم والجوع یعنی القحط ذکر د مسبب د مراد لري نه سبب د قحطي بدر باندې راولم او بعض علما فرمایي چې نه جوع نه مراد سو می رمضان ده د روزي د رمضان روزي بدر باندې لازمي کړي ونقص من الاموال دارنګ امتحان بدر باندې راولم په کمول د مالونو چې اهلاك المواشي تاسو فصلونه به تباکم او سروي بدر تمړکم او یا ونقص من الثمرات من الاموال بايجاب الزکات زکات بدر باندې واجب کړي والانفس او امتحان بد انفس در باندې راولم د انفس امتحان دادم چې ذهاب الاحبه دوستان بمړکم والثمرات او میوي بم ختم کم دویمه معنی دا ده چې ثمرات القلب بچي بمړکم وبشر الصابرين او زیر ورک صبر کوونکو تم الذين اذا اصابتهم صبر کوونکی څوک دي زموږ بازي مرګري شهیدان شو خو یو کال 2 کال 3 کال اوس وتلی دي اوسم دومره یادېږي نه اوس صبر کوو نو الله پاک فرمایي دي ته صبر نه وي صبر دي ته وي چې اذا اصابتهم اذا چې څنګه د صبر ورسېدو دی وخت کې ان لله و انا الیه راجعون د مصیبت په اول وخت کې اذا کې اشاره الى ان الصبر عند الصدمه الاولى هغه صبر معتبر دی چې د مصیبت په اولنۍ ورځ باندې وي عند الصدمه الاولى په اولنۍ ورځ یو کې دغه ته صبر وي ورسته خو اسې نم سره صبرېږي مصیبتون کې دا تنکیر د تقلیل د پاره ده یا د تکثیر د پاره ده لږ مصیبتي کډيري خو چې د مصیبت در رسیدلو په وخت کې دی وایي چې ان لله و انا الیه راجعون من خاص د الله د پاره یو و انا الیه راجعون او من الله تراجی کیږو ان لله پدې کې عقلی تسلی ده و انا الیه راجعون پدې کې تبعی تسلی ده ګوره ان لله د سړی پلار یا بچي مرشي نو دی وای ان لله دی معنا کې سوچو کې مونږ ټول مملوک د الله یو نو خو چې مملوک یو د الله خو خدا کدزمه کې پسرم ګرځي کدزمه کې بیخ کې مچي مملوک مالک چې په خپل مملوک کې تصرف وکړي د اعتراض حق پې نه نو ان لله مونږ ټول د الله مملوک یو د پلار مې او د بچي مې او د ورور او د خور مې د الله مملوک و نو مخکې خو خو د زمکه پسرې ګرځوله اوس خو خو د زمکه لاندې کوي لکه د کولال خټه منګې ته نه جوړي کنه غړې ته نه جوړي ک تنور ته نه جوړي څوک په اعتراض نه کوي دې کې لږ عقلي تسلی ده خو بیا هم طبیعت تسلی نه اخلي نو چې نه اخلي بیا الله پاک فرمای ان الیه راجعون و یا د دې په معنا کې سوچ وکړه چې زاده یو سورې فراق ده کستا یو بچي کراچي ته رواني یو میخ بعد راځي نو دومره ورپسې نه خفه کیږي او کلاش یو بیا نه راځي نو بیا ورپسې خفه کیږي نو دا یو سورې فراق ده ان الیه راجعون من الله تراجی کیږي موږ هم داسې مړ کیږو نن دې مړ شو لس کاله بعد به تمر شي بیا به سره یو ځای شي نو چې بیا ملاقات کیږي نو غم دومره نه دی پکار بیا ملاقات کیږي او چې بیا ملاقات کیږي نو بیا غم جن کېدل نه دی پکار نو دا تبعی تسلی ده سنت طریقه دا ده
چې د دې انا لله و انا الیه راجعون ورسته دوی اللهم اجرني في مصیبتي واخلفني خيرا منها یا الله پاک په دې مصیبت کې ماته اجر راکا او د دې عوض راته راکا اولئک علیهم صلوات من ربهم داخل چې په دوی باندې رحمتونه دي د الله د جانب نام انواع د رحمتونو په دنیا کې ورحمت عظیمه فی الاخره صلوات خاص رحمتونو ته وي او رحمت عام رحمتونو ته وي واولئک هم المهتدون او داخل چې دی الله پاک فرمای دوی راه یافته دي ان الصفا والمروه من شعائر الله دي کې ذکر د صبر د بیبي هاجری کوي صبر خپل ثمرات لري ګوره بیبي هاجری صبر وکړو الله څومره خپل نتیجه په مرتب کړه صبر داسې وکړو چې ابراهیم علیه السلام هاجره او اسماعیل علیه السلام پس پیره دشته کې پرې خود دولګي او د تندې هیڅ پروا ونه ساتله بیبي هاجری د صفا او د مروه د غونډې په منځ کې منډه را منډه والی چې چرته وبو ګوري هغه چې واپس راغله نو چې ګوري د بچی د خو سره چینه راوتلې ده نو ګوره د صبر دغه نتیجه شو چې الله د بچی د خو سره زمزم را پیدا کړ او دا زمزم تر قیامت پورې شفا ده ان الصفا صفا الحجر الاملس د صفا یصفون د اذا خلص سپینه تیګه ده والمروه الحجر الابيض اللين سپینه تیګه خو چې نرمي دا دوه غونډې دي الله فرمای من شعائر الله شعائر جمع د شعيره ده علامه ته وایي دا د علامات د دین د الله نه ده یعنی من علامات دین الله دا د علامات د دین د الله نه دي فمن حج البيت نو چې حج د بیت الله وکړو یعنی د دې ډول تیګو په مابین کې منډه را منډه وهل دا د علامات د دین د الله نه دي چې حج د بیت الله وکړو او اعتمر عمره په لغت کې زیارت ته وایي د عمارتون نه ده ظاهر چې ده کعبه شریفه په خپل زیارت باندې آبادی نو عمره په لغت کې زیارت ته وایي په اصطلاح کې القصد المتعلق بالبيت وزيارته على الوجه المخصوص نو فلا جناح عليهم الله پاک فرمای په دوی باندې ګناه نشته ان يطوف بهما چې د صفا او د مروه په مابین کې طواف کی يطوف په اصل کې يتطوف ده تا په توا کې مدغم شو يطوف ترنه جوړ شو ومن تطوع خيرا څوک چې زیادت کوي پني کوي کې فإن الله شاکر علیم نو بشک الله پاک چې ده شاکر یعنی مجاز علی الطاعه بالثواب په دې طاعات باندې د ثواب جزا ور کوي علیم الله د لوی علم والا ده ان الذين يكتمون ما انزلنا رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې د دې سړي د لپاره وعید ذکر کړی دی چې دا حق پټي هغه خلک یکتمون ما انزلنا چې ما انزلنا پټي ما انزلنا عبارت من البينات د واضح معجزاتنا والهدى و د هدایتنا من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب ورسته دا غینه چې ما دا پورا بیان کو د خلکو د لپاره په کتاب کې اولئک دا خلق دا پټون کې د حق یلعنهم الله یعنی یبعدهم عن رحمته الله به د خپل رحمت نه لري کی ويلعنهم اللاعنون او اللعنت وین کی بم په دوی باندې لعنت وای فعل مکرر ذکر کړو دی خبرې ته اشاره کوي چې دا الله لعنت دا په معنا د ابعاد سره ده او د خلق لعنت په معنا د خیرو سره ده د لعنت معناګانی جدا جدا دي نو الله د لعنت کلمه وزن ذکر کړه نو د حق په پټون کو الله لعنت ویل ده او لعنت ويمكن په لعنت ویل ده ځکه په حدیث کې راځي من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجمه الله يوم القيامه بلجام من النار چاته چې یو مسله زده او د پټ کړه د قیامت پورز به الله په خله کې ورته د ور واګي واچي ما انزلنا من البينات معلومه شو چې دا زجر د اغه علوم په باره کې ده چې قران او سنت کې په واضح سره راغلي وي په واضحه طریقه چې بیانات پټ کړو یو خو اجتهادیات دي اجتهادي مسائل کې دي پټ کړ پروا نه لري چې فتنه او فساد ترې نه جوړېدو اجتهادي مسائل دي پټ کړ ګناه نه لري خو که بیانات دي پټ کړ یعنی چې په قران او په سنت کې په واضحه طریقه باندې ذکر شوی دي او هغه د خلکو نه پټ کړ نو دا غوي د پر دغه وعید دی او هغه باریکي مسالې چې عوام ترې نه په غلط فهمۍ کې اخته کیږي دا غي بیانول نه دي پکار رسول الله صلی الله علیه وسلم بیاناتو کې نه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا تمنع الحکمت اهلها فتظلموهم د خلکو نه حکمت مو معنا کوي حکمتونه بیانوي واضح مسائل بیانوي قدم بیان نه کړی د خلکو سره ظلم دی ولا تدعوها في غير اهلها فتظلموها نه اهله مسائل مو بیانوي
کنه اهلتم بیان کړو نو دا هم د خلکو سره ظلم کړي د دې مسایلو سره هم ظلم کړي الا الذين استثناء منقطع لكن الذين تابوا لیکن هغه خلق الله پاک فرمایي چې هغه توبه وباسي او اصلحوا او خپل عمل صالح کی وبینوا یعنی ما کتموه کوم شی چې پټ کړي دا خلکو ته بیان کی فاولئک اتوب علیهم دا خلق چې دې زبد دوی توبه قبول کوم وانا التواب الرحیم او زیات توبه قبلون کې او مهربان ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار هغه خلق چې کافران دي او په کفر مړ شي اولئک علیهم لعنت الله فدوی د الله لعنت چې په کفر مړ شي نو د دې نه معلومیږي چې په ژوندۍ لعنت ویل نه دی جایز حتی چې په بوشم لعنت ویل نه دی جایز په ټرمپ هم موایا ځکه هغه په کفر نه دی مړ امکان لري چې په اخر کې الله د تداسي ایمان په نصیب کې چې زما واستانه مخکې جنت ته راشي نو په ژوندۍ باندې لعنت ویل نه دی جایز په کفر چې مړ شي به په لعنت وای دا سی وای چې په ټولو کافرانو د لعنت وی خو په یو مخصوص کافر لعنت ویل نه دی جایز ځکه کې ریشه د مخصوص کافر ورسته الله پاک په ایمان باندې مړ کی خو چې په کفر مړی به پی ویل شي لدی وجنه په یزید باندې لعنت ویل جایز دي کنه دی جایز نو په دې کې اوس اختلاف دی یزید باندې لعنت ویل جایز دي کنه دی جایز نو که څوک چې وایي چې دا کافر په کفر مړ دی نو دا هغه په نسبت لعنت ویل جایز دي او څوک چې وایي چې په کفر کې توقف دی لکه دا د جمهور قول دی په کفر کې به توقف کوي د یزید پته نه لګيږي نو په لعنت کې توقف دی څوک چې په کفر کې توقف کوي هغه په لعنت کې توقف کوي او څوک چې په کفر کې توقف نه کوي هغه په لعنت کې توقف نه کوي شرع قید ولا هو لعنت الله عليه وعلى اعوانه وعلى انصاره عذاب قبر طرف تم لیدل شرع قید کې او روح المانی ولا په سوره محمد کې وایي وای زه پکې توقف نه کوم زوایم چې په دې د الله لعنت په یزید سوره محمد کې روح المانی ولا اولئک علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین خالدین فیها هذا من لعنت تراجه ده دوی به همیشه په دې لعنت کې او یا هذا من نار تراجه ده لا يخفف عنهم العذاب دا جمله مستأنفه ده د پر د بیان د عذاب ده من حيث الكيف کیف د عذاب بیانې د دوی نه به د عذاب نسب کیږي ولا هم ينظرون او نه به دوی ته مهلت ورکول شي ينظرون د نظر نه ده په معنا د انتظار یعنی لا ينتظرون ليعتذروا د عذر مهلت به دوی ته نه یا ينظرون د نظر نه په معنا د رؤیت یعنی لا ينظر الله الیهم نظر رحمت الله به د رحمت په نظر ورته نه ګوري و الهکم اله واحد الهکم مبتدا ده او اله واحد دا ورته خبر ده اله ورته خبر ده واحد صفت ده تاسو معبود یو معبود ده لا اله دا ورته خبر ثانی ده خبر ثانی ده پاره د مبتدا ده ګوره الهکم دا مبتدا شو اله موصوف واحد یو صفت لا اله الا هو ده بل صفته صحیح اله خبر واحد یو صفت لا اله الا هو ده دویم صفت اله سره د دوړو صفاتینو نه خبر ده اله او یا د لا اله الا هو خبر ثانی کا اله چې د اله واحد ده او اله تاسو چې د لا اله الا هو ده الرحمن الرحیم الا هو الرحمن الرحیم خبران اخران بعد خبرین یا بدلان دي سبحان ربك رب العزة فدبل دغه ته پوښتنه کړې ده او اماماتیان وایي چې پیغمبرانو ته دغه